إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزتمندو مسلمانانو، موږ دا اراده کړې ده چې په فقه کې دا یو کتاب شروع کړو. هغه فقه چې په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احکامو نه استنباط کیږي، چې په هغې کې دا کتاب دی نیل الاوطار من اسرار منطق الاخبار. حاصلول د خپل مقصدونو حاجتونو چې په هغې کې رازونه بیان شوي دي، دا چاڼ کړی شوو احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم. اصل کې دا کتاب شرح ده نیل الاوطار، او د دې متن دی منطق الاخبار، چې دا نیل الاوطار دا امام محمد بن علی الشوکانی رحمه الله لیکلی دی، او منطق الاخبار دا د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نیکه دی، هغه دغه کتاب لیکلی دی. نو نیل الاوطار دا امام شوکانی رحمه الله لیکلی دی، چې امام شوکانی رحمه الله د نوم دی محمد، د پلار نوم دی علی، او د نیکه نوم دی محمد، چې شجره نسب دا هغه داسې ده محمد بن علی بن محمد بن عبد الله الشوکانی ثم الصنعانی، چې دته شوکانی ویل کېږي په دې وجه باندې چې دا نسبت دی یو علاقې ته چې د هغې نوم دی شوکان. علماء فرمایي چې دا یو کلی دی د کلو د صحامیه نه، چې دا یو د قبایلو د خولان نه دی، چې د دې په منځ کې او په منځ د صنعا کې دومره مزل دی د یوې ورځې په مقدار باندې، او صنعاني دا نسبت دی خار د صنعا ته، هغه صنعا چې هغې ته د پلار هجرت کړی او هلته کې بیا هغه لوی شوی دی، او دې په هلته کې د تربیت دغه په صنعا کې شوی دی. امام شوکانی رحمه الله د کال د پیدایش هغه په خپل ذکر کړی دی، چې امام شوکانی رحمه الله 1173 کې هجری کې پیدا شوی دی.
نو امام شوکانی رحمه الله داسې یو عالم دی چې د لپاره الله تعالی لوی فقاهت ورکړو، قرآن کریم یاد کړو، د دې تجوید کړو، دارنګ ډیر کتابونه لوستلو یاد کړیو د علماء کرامو نه، چې اولنا امام شوکانی رحمه الله زیدی فقه لوستلو، داغې نه وروسته بیا توجه ورکړله د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث طرف ته اجتهاد شروع کړ. الله تعالی داغنا مجتهد جوړ کو او ډېر کتابونه لیکلي دي چې په کتابونو کې دا یو کتاب زموږ ستاسو مخکې دی، نیل الاوطار، چې دا شرح ده د کتاب منطق الاخبار، چې دا منطق الاخبار دا په احکامو کې لیکل شوی دی، چې په دې کې داسې ترتیب باندې احکام ذکر شوي دي لکه څنګه چې اصحاب السنن ذکر کړي دي، ابو داود، ابن ماجه، ترمذی، نسائی، سنن الکبرى د امام بیهقی، چې په دغه موضوع باندې نور علماء کتابونه لیکلي دي. علامه ابن حجر رحمه الله بلوغ المرام لیکلی دی من ادله الاحکام، دارنګه عمدة الاحکام په دې باب کې لیکل شوی دی. نو دغه کتاب داوم په دغه ترتیب باندې دی چې دا منطق الاخبار دا د شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله نکه ده، هغه لیکلی چې هغه مجتهد مطلق ابو البرکات شیخ الحنابلة مجد الدین عبد السلام ابن عبد الله ابن ابي القاسم ابن محمد ابن خضر ابن محمد ابن علي ابن عبد الله الحراني، چې ده مشهور ده په ابن تیمیہ سره. او د تاریخ پیدایش علماء لیکلی دی چې ده پیدا شوی دی 570 کې. نو دا مختصر د دې علماء تعارف چې دا متن چا لیکلی دی، دارنګه دا شرح چا لیکلی دی. نو پدی کتاب کې د ټولو ناول کتاب الطهارت ذکر کیږي. الکتاب الاول، اولنی کتاب پدی کتاب کې د کتاب الطهاره، کتاب طهارت د پاکۍ. اولا د ټولو نه اول ابواب المیاه، بابونه د اوبو به بیانېږي په دې کې. نو دا بره متن دی الکتاب الاول کتاب الطهاره او ابواب المیاه، دا متن شو. اوس دا کتاب نیل الاوطار د امام شوکانی رحمه الله دا شرح ده، دیو جن دیبا د دې تفصیلی شرح کوي چې پدې کې د ټولو ناول کتاب لفظ ذکر شوی دی. د کتاب تحقیق کوي مصدر، دا مصدر دی. یقال ویلکیږي کتب کتابا و کتابتا، کتبا لیکلو کړل کتابا په لیکلو سره، و کتابتا او په لیکلو سره. نو کتابا داو مصدر دی، کتابتا داو مصدر دی. کتاب کله مصدری معنا ورکړي، لکه قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي وکل شیء احصیناه کتابا، هر یو شی
موږ راګیر کړ دې د لپاره کتابن په لیکلو سره ای بل کتابه نو کتابن کتاب معنا مصدری سره راځي وکتابتن وقد استعملوه فيما يجمع شيئا او یقینا دوی استعمال کړ دې دغه کتاب د پاره دغه عربو دغه علماو په هر هغه څه کې چې جمع کوي یو شی لپاره من الابواب د بابوننا والفصول او د فصلوننا وقد استعملوه او یقینا استعمال کړ دې د لپاره علماو فيما باغس کې یجمعو چې جمع کوي شیئا یوسیز من الابواب د بابوننا والفصول او د فصل چې په کتاب کې دندې ډېر بابونه جمع شوي ډېر فصلونه جمع شوي دی وجنا دې ته کتاب ویل کېږي کتاب الطهاره کې ودندې ابواب راځي فصلونه راځي دی وجنا د ټولو ناول کتاب لفظ ذکر کا چې په دې کې دندې ابواب دي دارنګي فصلونه دي بیا د ابواب تعریف ورستو کوي د فصول تعریف ووم کوي وهو او دغه کتاب يدل دلالت کی علی معنى الجمع والضم فمعنا د جمع کولو او د یو بل سره پیوس کولو چې پدې کې بابونه فصلونه جمع شي نو دی وجه نه د کتاب ویل کېږي دارنګ د ابواب یو بل سره پیوس فصلونه یو بل سره پیوس نو دی وجه نه د کتاب ویل کېږي ومنه الكتيبه او د دینا دا لفظون دې اغسل شوی دې الكتيبه کتیبه ویل کیږي دا جماعت یو عسكر ته د فوج جماعت ویل کیږي چې باغی کې فوج افراد راجم ويطلق على مكتوب القلم او د دې اطلاق کیږي په لیکل شوی د قلم باندې چې قلم باندې ولیکل شي بس هغه ته کتاب لیکي کتاب په معنا د مکتوب القلم حقیقتا دا ولی لانضمام بعض الحروف د وجد په وسوالی د بعضی حرفونو نه چې دا بعضی حرفونه د بعض سره یو ځای په وس دی وجنه دي ته کتاب لیکي والکلمات المکتوبه او د وجد یو ځای کېدل د هغه کلمونه چې هغه کلی شي الی بعض دا خو حقیقتا وعلى المعاني مجازا او اطلاق کیږي مخکې باندې عطف ته چې د دې اطلاق کیږي په معانی باندې مجازا معنی راجم وي نو هغه ته کتاب ویل کیږي خپل تکیدا مجازي معنا ده وجمعه كتب د کتاب جمع کتب راځي فکاف پتا باندې ضمه د ضمتين په دو ضمو سره یعنی په کاف باندې ضمه پتا باندې ضمه وبضم فسكون او په ضمه سره راځي اول کاف باندې ضمه راشي بیا دا غنرسو اورنده راشي یعنی کتب وقد اشتهر في لسان الفقهاء او یقینا دا خبره مشهوره شوی دا په جبه د فقهاو کې سو مشهوره شوی دا اشتقاق الكتابه من الكتب مشتقواله د کتابت د کتب د کتب دا چې کتب دام جمع کېدل ته ویل کېږي خو لیکن دا خبره صحیح نه ده ځکه واعترضه ابو حیان اعتراض کړی دی په دې باندې ابو حیان بما حاصله هغه چې داغه حاصل ده دا اعتراض چې ان المصدر یقینا المصدر لا يشتق من المصدر د دې اشتقاق د مصدر نه کیږي مصدر د مصدر نه اشتقاق نه کیږي چې هر کله یو شی مشتق نه بیا مصدر پاتې بیا خو اسم مشتق
نو دیو جنا په دې خبره باندې رد وکړه چې دا خبره صحیح نه ده. نستغفر الله ان شاء الله.